کول ضروري ګڼم. که څه ما تاسو سره کوم لمونځ کوو کله لمانځه باندې ولاړ یې پکار دا دی چې هغې طریقې سره لمونځ وکړه چې کومې طریقې سره خدای درنه غوښتی دی. ځینې وخت کې موږ لمانځه پسې مسخره غوندې کې کوو. مسخره دا دی چې تا رکوع نه شي، سجود نه شي. دوره تیزی سره موږ ځینې وخت کې رکوع و سجود کوو چې هغه معنا نه پیدا کوي چې کومو ته خیالی شوی دی. مثلا ځینې کسان دي رکوع ته لاړ نه وي ذکر شروع کوي، همداسې رکوع ته ټیټېږي ذکر شروع کوي، رکوع ته ورسېږي دوباره فوراً آس شي چونکې دی خو ذکر وویله لیارې کې وویله هر یو کار لیارې کې کوای شي، اما رکوع والا ذکر په رکوع کې کوي. څه رکوع ته ماسې رسېدلی نه ذکر نشي شروع کوای. هر سوره بیړه دی وي رکوع به ته سکون سره کوي چې کله رکوع ته ورسېدې بدن د حرکات ختم کو ذکر وایا بیا آس شه. او د کوم ذکر چې ته قبل از رکوع شروع کوي رکوع ته صرف اندوره چې سار ورسېږي بیا اس کوي د رکوع کامل نه دی. همداسې سجدې دي ځینې کسان یې کوي، بیا سجدو نه څه آشي خپې ماسې سامې لګېدلي نه وي، ماسې سام نوس نه وي، فوراً دوباره بلې سجدې ته ځي. د دوره بیړه د دی مه یې کوه. مړی ته د بیړه نه وي، دسترخوان کې د بیړه نه وي، گپ شپ کې د بیړه نه وي، هر شي کې د یو شي کې بیړه نه کوي، خو صرف لمانځه ته د بیړه کېږي. دې ټایم کې انسان باندې شیطان سپرېږي. یاد وساته د شیطان وسوسه وي چې بابا دا کار دی څه حدیث ترجمانی دی څه لمانځه ته وایه څه لمونځ کار وګڼه، مهم کار اندا وګڼه، کار ته وایه چې لمانځه ټایم دی. ما لمانځه ته وایه چې کار دی څټه اوسې کار نشته، کار اندا دی. اصلي کار اندا دی چې دا ته صحیح طریقې سره